کتونکو سلامونه کوم، امید ساتم چې تاسو به ټیک ټاک یې. لبخان شیرپو یم، کیمرامین را سره یاسر خان دی، 400 په یو مصری خانه کې موجود یم. ګرانو کتونکو دغه شانتي د هر ډاکټر یو خپله سپیشلیټي وي. څوک د ګردې وي، څوک د معدې وي، څوک د آی وي، څوک د سکین وي. دغه شانتي په دې مصرانو کې سپیشلیټي وي. څوک د بیټرو وي، څوک د الکتریشن وي. لکه دلته کې اوس شفیق استاد دی، دلته فضل امین استاد دی. دا شفیق استاد چې ډېر لرې نم دغه نو هلکه ویل ته یې بوځه. دغه شانتي خو ډاکټر له لاړ شي نو ډاکټر د مختلف مرضونو خپل وي، خو بعضې نیم ډاکټر چې کوم دی هغه وایي زه د هر مرض ډاکټر یم، نو هغه دې سم ځای ته ورسوي. د ګاډ حوالې سره به خبرې اترې کوو، چونکې د انسان فاونډیشن چې کوم دی نو زما په خیال باندې په دې چې هر څه وي، خو زه یم چې ګرده چې کوم دی دا د انسان فاونډیشن دی چې دا د خراب وي نو ټول وجود به چې کوم دی نو یا معده ګډوډ وي. خو د ګاډي فاونډیشن چې کوم دی نو دا ډېره ښه وي. فاونډیشن چې خراب وي نو ګاډی شور کوي، ګاډی دربیږي او ګاډي کې ډېره زیاته مسلې. دلته کې یو خوا خو غریبي ده، بل خوا موږ د مصري نه ګیلې کوو، خو پرزې ډېرې ګرانې شوې. دې طرف ته چا توجه نه ده کړې چې مخکې به یو نټ په څو کېده، نن نټ په څو دی. مخکې به یو پیپ په څو کېده، نن پیپ په څو دی. خو بعضې نیم داسې دکانداران وي چې هغوی د افغانستان نه یا د یو ځای بل ځای نه څیزونه وړي، نو د هغې ریټونه نه وي معلوم نه چې په څو یې در باندې خرڅ کړو، په څو کې ووښلې. دغه هم یو بېله خبره ده. خو بهرحال بره د الله کیمره لګېدلې ده، د انسان نه به تپوس کوي. تجارت دا یو مقدسه پیشه ده. پکار ده چې هر دکاندار مزدوري وکړي یا قلاله وکړي او مناسب ریټ والي. د سړي ګاډي ته، د سړي رنګ روغن ته، د سړي کپړې ته نه ګوري، خپلې پرزې ته او خپلې ګټې ته وګوري. لکه په دې حالاتو کې مونږ ګورو که نه چې یو ګاډی ښه وي یا ښې کپړې چولې وي، نو مونږ وایو یاره دې پیسې دونه شوې. یا بعضې مصران ګرانو کتونکو د موقع نه پیدا کړلمه، هغوی ښه پرزه وباسي او ورته وایي یاره دا خرابه ده، نو عام سړی خو په دې باندې نه پوهېږي، نو بله ورلو لګوي، نو هغه ته یې خوا کېږدي. نو په دې حالاتو کې هغې خلکو ته مې زما دا خواست دی چې دغه روزي خو به ته وګټې، خو سکون به درته نه وي. دغه پیسه خو به ته کور ته یوسې، خو سکون به درته نه وي. نو په دې لحاظ سره د مصرانو ته مې دغه خواست دی، بعضې مصرانو ته ضروري نه چې هر مصري چې کوم دی نو هغه دې ته ناست دی چې زه به د ګاډي نه دغه پردو وباسم او بله وپکې لګوم. نه، بعضې نیم مصري چې کوم دی هغه تاله د ګاډي پرزه ټیک کي لکه هلته کې روخله استاز هم دی. نو زه د دې بعضې مصرانو دلته کې ذکر کوم، ځکه په دې ویډیو کې چونکې زه عرفان استاد له راغلی یم او عرفان استاد د فاونډیشنو کار کوي، نو دا د یو سپیشلیټي ده. نو ډېر خلکو له تاسو چې زه نو ګاډی به دربیږي چېرته کې لاړ شمه، د هغې لپاره یو خاص ځای وي. نو چې خاص ځای ته ورسي نو د ستا د ګاډي به هغه صحیح مرض چې کوم دی نو هغه وکتلی شي. لکه د دې هر مرض د بیټری بیل ډاکټر دی دلته 400 مصری خانه کې، او صالح شاه استاد صالح شاه باچا چې کوم دی د دې صدر دی، یو ډېر تکړه سړی دی. نو زه ډېره موده پس په مصری خانه کې ویډیو کوم، خو دا خصوصي عرفان استاد سره یو خپل تعلق دی. نو په دې سپیشلیټي باندې خبرې کوم چې د فاونډیشن په ګاډو کې موږ ته به څنګه پته لګي چې زما د ګاډي فاونډیشن خراب دی. په دې به خبرې اترې کوم. نو دا دلته کې د دې نمبر چې کوم دی 0313 88 60 960 او 0311 93 16 936 فضل غنی مارکیټ، مردان روډ، 400. دا د دوی دغه دی او کمانه انجینیرینګ ورکس. عرفان استاد ډېره زیاته مننه، څنګه چې ما یو لوی تمخید تړه خبرې اترې مې وکړې، دې سره مې اتفاق کوي چې ډېر مصران داسې دي چې روغې پرزونه یې خلاص کړي، بله واچي دلته کې به ټوله ورځ مصري خانه کې هم تېره کړي او ګاډی به هم ټیک نه وي، په سبا به بیا راولي. داسې هم کېدی شي موږ سره داسې انشاءالله کار به ټیکي شی به چې کم خراب یې موږ بدلو، او د دې لکه دوکو موکو کار دلته انشاءالله نه، او کم شی چې خراب وي نو موږ بدلو، لکه صحیح شی نه بدلو. ځکه چې نن سبا غریبي ده دغه دی که نه دار سړي، نو موږ وایو چې ګاډي والا ته هم پیدا وشي موږ ته هم وشي، او چې کم شی ماتي نو هغه بدلو. او بل دې سره که ګاډي غربېږي رواني درزېږي، د فاونډیشن علامت څه دي؟ دغه غربېدلي درزېدلي ګاډي کې دننه شور راځي او په مزغو بوجي که نه دغې سره، نو چې دا ورته موږ واچو نو دې سره ټیک شي. جي تاسو د کوم ځای فاونډیشن لګوئ؟ موږ خو جي جاپاني لګو، لاورې نه لګو جي، جاپان نه راځي. نو هر ګاډي کې خو جاپاني ضرورت دي که نه؟ او جي ټولو کې جاپاني لګي جي.
لاوري پکې وي خو هغې سره ګاډې ډېر درزېږي غربېږي که نه جي او جي نو موږ ته هغه لاوري وباسو دغه کابلي پکې اچو صحیح جاپان والا ما چې څنګه ذکر وکړو لکه اوس خو نټونه پرزې دا هر څه سره چې ګرانېږي وړه چیني چې ګرانېږي خو دا شیزونه هم ګران شي او جي خامخا ګران شوي دي جي ډېر مخکې به چې یو شی په 2000 نو هغه اوس په 4000 دی مخکې چې 5000 هغه اوس په 8000 دی لکه کم از کم نیم په نیمه فرق راغلی دی جي نو بیا موږ به هر حال لکه هغه کوو چې موږ پکې مخکې 1500 ګټلې او 200 ګټو 300 ګټو خو موږ وایو چې لکه ګاګ تر هغه که نه خفه نه عرفان استاد فاونډیشن کې مرمت کولی شي دې کې څه کې مرمت کېږي او څه کې نه کېږي څه کې نه کېږي هغه داسې چې هغه ټسبوسیبل شي هغې کې مرمت نه کېږي کم داسې چې هغه موږ مرمت کولی شو هغه ټیک کېږي هغې کې بیا موږ بوش هم واچو کابلي نوی هم پکې راځي خو نوی کار نه کوي سخت دی کابلي راځي خو نرم هغې سره ګاډې بلکل سموت شي د څومره وخت نه تاسو دکان دلته یاره زما خو جي دلته 24 سال شو او 8 سال مې شاګردي کړې جو همدلته په چارسده کې او ظفر استاد سره وم او بیا مې دلته دا دکان وشو 24 سال د ما شو چې دا مې زویرې عمران او زه سبق ویلی دی شپږمه پورې او بس بیا مې د خپل پیډ ته راواړم مې چې د خپل کار زده کړه دي انشاءالله بلکل زه ته مطمئن یم بلکل چې زه نه یم نو کار رسولی شي که نه څه ټیمه پورې دکان ستاسو کولی و مونږ خو جي بس ماسخوتنه پورې یو سهار 9 بجې راځو او ماسخوتن 7 بجې ځو لکه کوم ګاډي چې درزېږي که نه ډېر خلک وي بیرنګانې خراب دي دا دي هغه دي خو دې کې اکثره زیات کر د فاونډیشن مسئلې جی زیات کر د فاونډیشنو نه راځي لکه څوک بیرنګانو کې څوک اکسلیو کې څوک شاکبزرې واچي او لکه چون کې مسئله دغه چې فاونډیشن خراب وي نو ټول ګاډي درځي دلته یې نورو مصرانو څه ګارنټي ورکوي چې د مارکیټ ته راځي نو لکه تاسو سره خوا کې الکتریشن والا موږ سره خوا کې الکتریشن هم شته دا طارق استاد مصري دی دا سلینسرو والا قیوم استاد دا زرشاد استاد مصري ښه قابل مصریان دي ښه خشته کار ولکه لکه کار کې خبرې نشته دلته مطمئن کار کېږي دلته لکه دا وایي زموږ سره شاهد الله دی د سره شاکبزرې اشتهرم بکسې دا څه میلاوي ګرانبوشي خو نه جي نه ښه په ریټ لکه ښه مزدوري 2-2.5 300 په پرده کې ګټي د دې دی د ښار خو لکه په دې ځای کې لکه هر څه شته وایي جي شکر دلته هر یو شی شته دلته هر یو شی میلاوي چې ګاډی راشي واپس په نه ځي هر یو شی ورته میلاویږي د تنګي نه د عمرزو نه د شیرپو نه د زیم نه داسې لکه در طرف نه موږ له دلته راځي او دا فاونډیشن یې شاکبزر اشتهرم بکسې دا موږ نه وړي او دې نه هم مطمئن دي د خانزاده صاحب نه ګول خان صاحب یاره مثال موږ یو غلطه پرده په ګاډي کې پټ کو او سمته نه وباسو لکه د دې نه غټه د بېمانه بل اړولار نشته پېښوي دا زموږ ډېره یاره ده ان شاء الله چې موږ به داسې کار کوو چې سړی نه غلطه پرده لر کوو او صحیح پرده ورته واچو چې هغه موږ نه مطمئن لاړ شي نو موږ له بسار که خیر بیا هغه هم راځي او ځان سره به نور ملګري هم راولي خلک وایي پیسې رانه لږې زیاتې واله خو نن ورځ مې ضایع کړه نو سبا ورځ راباندې مه ضایع کوه او ان شاء الله لکه موږ خو دا سوچ نه لرو چې یو سړی موږ له په دوباره په دې ګیله راشي موږ وایو چې دې ځان سره سبا بل سړی هم راولي او د دې نه ان شاء الله هم مطمئنه لاړ شي اورئ زموږ خپل ډاډه دی په یو ځای بل ځای ملکونو کې استعمال شوي وي خو موږ د دې ګارنټي ورکوو هفته 10 ورځې د دې د وجې ولې چې دا مثال خبره کوم کار ونه کړي که نه نو موږ د خیر هفته 10 ورځې کې واپس راوړه بل یو څه صحیح ګرانو کتونکو ما د مصري او ډاکټر تړونه کو ډاکټر سره د انسان کار دی او مصري سره د ګاډي کار دی نو دا ګاډي او دا لازم او ملزم خبره ده نو چې داسې نالایقه ډاکټر نه ورشي نو غټه بوجۍ به ورته ډکه کړي دونه دوایدار مرض به درته ولیکي نو ټیک پم نشي او اکثر چې کوم دی د کولاډیر سره دغه ځای کې په یو کور کې دا ډېرې غټه کارخانه ده هغه باندې چې موږ کله چاپو وخله ناششتې نه به ګولۍ جوړې دی او هغه ګولۍ قیمت چې کوم دی 400 روپۍ و او هفته پس چې کوم دی نو د هغوی ته بیا رخایي میلاو شو مشینري م ورکړله نو دغه شانتې مصري لم چې لاړ شي نو چې هغه له غلطه پرزو لګي یو سبا بیا کړېږي نن سبا چا سره وختونه هم نشته هر سړی په رزق پسې په منډه دی ګراني ده نو زما به ټولو مصرانو ته دا خواست وي چې ښه نومونه نه روکېږي ګوره دلته نومونه علم که نه شفیق استاد علم دا به زه نه دا به ډېر خلک یادي دا خانزاده استاد چې کوم دی نو زه ما ته وایي عرفان لبځي اوس دا د هغه ذهن کې دی خو هغه هم چې کوم دی مضبوط کار کوي یا روح الله یا فضلامین یا داسې نور ډېر تکړه مصران شته دي دا نه چې ما ته کوم نومونه یاد دي به دا تکړه دي نه د 400 مصرانو کې ډېر تکړه ماهرین خو دلته کې د پېښور نه
خلک راځي چې هلته ناکامه شي نو ویې لکه 400 مصري خانې ته لاړ شه دلته کې به فونډیشن غولولې ده ستا نوم ولې خلک اخلي چې مطمئن یو لکه کار مو صحیح کړی دی او خاطر هم کو او ټول خلک مطمئن دي دا څونه متران چې دي مردان روډ باندې دا ټول موږ له راځي او عرفان استاد له لاړ شي عرفان استاد له که نه جي او جو شکر دی نو کار هم ولې صحیح کو او کار وکړي لکه مسله نه راځي بیا او جی 24 سال کې من تاسو پورې هغه مسله نه جي نه دا زبردست خبره ده او ضمیر به د خوشحالي ګرانو کتونکو دا د عرفان استاد چې کم دی کم د فونډیشن دا دکان دی نو دا مې ورته ښوده دغه پرزې او ورسره خوا کې نور دلته کې دکانونه دي نو د هغوی نه بیا راخلي نو د دې ټولې مصري خانې هغه ګارنټي ورکوي چې دلته کې به قابل دي او کار به کوي او بېروزګاري ده طارق استاد ذکر هم پکې وشو که نه نو طارق استاد لکه ما چې څنګه ذکر وکړو اکثر نه تاسو ته هغه نوې پرزو باسئ او بله ورته ورولګوئ نه چې دلته هغه شی نشته چې کوم شی خراب وي او بدلېږي او غلط کار موږ نه کوو ګیله شکوه څوک روړي داسې نه انشاءالله نه به روړي یو ځای بل ځای یو سړی را شي خامخا وایي کار مې هلته کې وکړو هلته کې ونه شو دلته کې خدای پاک برابر کې ټیک شي مطلب مې دا دی چې کار وکړه پیسې ته لږې ښې واله خو ویې مه کړه دغه خو موږ ټول ته وایو که نه چې ګوره صحیح ډاکټر له لاړ شي نو صحیح دوی به درکړي صحیح علاج به وشي صحیح کارګر له لاړ شي صحیح کار به دې وشي پیسې به چې کم دیر پسې ولګي او چې خوا دې خوا لاړ شي پیسې به هم زیاتې لګي او کار به هم خرابي ګرانو کتونکو ګراني راغلې ده ګرانۍ کیدار څه خبره کېږي خو په پرزه خبره نه کېږي چې پرزې څونه ګرانې شوې د مصري ته چې کوم دی په تریبل باندې دا څیزونه هم ګران شو نو په دې باندې بحث مباحثه نه ده شوې چېرته چې د مصري نه خو موږ ګیله کوو چې دا خو ډېر ګران پوه شي دا کوي دا کوي خو دا نه راکړي چې مخکې به تا کومه پرزه پسې وروړله نن یې پسې وروړې د هر څیز سره د وړو سره هر دغې سره هر یو شي چې کوم دی نو هغه ګران ایوب خان صاحب خبره خو ډېره د کمال خبره وکړله دا پرزې چې کوم دی په دوبۍ کې یو سړی واخلي او بیا اوس یې چې کوم دی د دې 500 روپۍ کیلو یې ولګول په 500 روپۍ کیلو دا راځي نو اوسپنه ته کیلو سي نو چې مثال خبره کوم ته هلته راخونډۍ شاکونه دي په 6000 روپۍ او د لارې خرچه په 7000 روپۍ شوه نو دا کم دی خبره لاړه 13000 روپۍ خبره لاړه نو د دغه شي نه زموږ ته ډېر ټینشن هم دی او ډېره پریشاني ده چې یاره دا پرزې یو پوټې ښه شي نو ګاډو والته هم لکه سهولت شي او لګوي هم خو په خوشۍ باندې چې اوس ورته زه په تربل ریټ ووایم بیا څنګه لګوي بالکل ها ګرانو کتونکو عرفان استاد یاد ساتئ خو فونډیشن مسله وي نو بالکل راتلی شئ مطمئن به ځای ډېره مننه